بسم الله الرحمن الرحيم باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائها. دے باب کې دا مسله بیانوي چې د یو سړي نه مونځ فوت شي، مونځ تیو شي، د مونځ د کېدو یا د مونځ د فوت کېدو یو وجه خوبي، یو خو زمونږ د خلکو خوبي چې روزانه د سهار یا د ماسپښین مونځ ته قضا کیږي. دا خو ګناه دی، لوی ګناه دی، گناہ کبیره دی. کم صاحبان چې دی و خود دی او مونځ له نه پاسي، دا کبیره ګناه کې مبتلا دي، دا وړوکی ګناه نه دی. د دې وجه دا را چې د سبب غفلت دی، دا د غفلت د وجې ودرېږي. تاسو ټول زمیندار یې، ستاسو چې کله ګاڼی نمبر یې د شپې 4 بجې یا 3 بجې، نو څه چل کوئ تاسو؟ وده که نه ځان لم څه انتظام کړي چې وختي وپاسم. یا یو سړی چې کله ډیوټۍ له ځي نو چېرته سهار هغه اوده پاتې شوی دی، د دې نه پته لګېږي چې د دې سړي په نظر کې د سهار د مونځ اهمیت نشته. دا ګناه په دې وجه ده. یو سړی چېرته کې میاشت کې یو ځل چېرته اوده پاتې شو، کال کې یو ځل اوده پاتې شو، نو باندې ګیري ده. لیکن دا عادت کم چې خلقو جوړ کړی دی، که سړي او که ښځې دي سهار نه پاسي، دا لوی ګناه دی، ګناه کبیره دی. او د دې وخت نه پته ولګېده چې شیطان د دې سړي توجه کم خوا اړولې ده، رحمان طرف ته د مخ نه دی. دا خو شروعات دروازې د سحر نه دي، خو د سحر نه د ده موږ ته پته ولګېده چې د ده سنټر څه شی دی؟ شیطاني کارونه. د مونځ د فوت کېدو یو وجه هغه خوب دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپل ژوند کې د سحر مونځ یو ځل یا 2 ځله د دې حدیث په بنا باندې دا فوت شوی دی. ټول عمر کې 2 ځله، دا به شاید دومره خبره نه وي، ځکه د هغه د پیغمبرۍ ژوند هغه 30 کاله دی. نو په 30 کاله کې 2 ساره داسې شوي دي چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوده پاتې شوی دی. هغه هم کور کې نه، په سفر کې. او سفر کې هم داسې نه چې ماسوتن اوده شوی دی. د شپې سفر کو د شپې تر نیوې پورې چې سفر یې کړی دی، نو بیا ستړیوالی پې غالب شوی، نو آرام یې کړی دی، نو هغې دوران کې اوده پاتې شوی. د دې نه پته لګېږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتیانو ذمه داري سحر وختي پاسېدل دی. دا د خوب دپاره نه دی پیدا، دا د نورو قومونو د بیدارولو دپاره پیدا کړي دی الله. چې خپله ټول عمر دوی نه بل وسه ویښ کړي، یو دغه څیز دی، بل نسیان دی، یېرېدل. 2 څیزونه دي چې هغه شریعت هغې ته عذر وایي. یو خوا بېهوشي مېهوشي، یو څه بل شو، جدا مسله. لیکن زمونږ چې کومه خبره چې میلمانه راغلي، ځکه زه مونځ له رانړم او مونځ زمانه وشو یا مونځ زمانه قضا شو، یا مې فلانه کار کو دنیایي، دا عذر نه دی، دا ګناه دی. دې کې به ښایي موږ ته، دې کې د 2 حدیث پیش کړي دي. پکار خدا و چې آخري حدیث درسته پیش کړی، مخکې پیش کړی. ځکه آخري حدیث کې د سیدنا انس روایت ته رضی الله تعالی عنہ، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نقل گئی، قال من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکرها. د یو بني آدم نه چې مونځ هېر شو، چې ما مونځ وکړه که ونه کړه، نسیان غالب شي، نسیان باندې حکم نه راځي. یو هر وخت یېرېدلي، نو دا د یو څه کول پکار دي، لږ ویښ شي.
یو وخت یېرېدل دي دا دواړه ځان له ځان له خبرې دي یعنې باید سړی یو مونځ هم نه کوي هر وخت د یېري خپلې 10 روپۍ نه یېرېږي که چاته 200 روپۍ قرض زیاتې نه یېرېږي لیکن مونځ ته یېرېږي یو وخت خو ټیک ده 2 وخت ټیک ده لیکن دا عادت جرم دی دا عادت دی من نسی صلاتن چا چې مونځ یېر کړ یعنې مونځ ته یېر شو کله به کوي فلیصلی اذا ذکرها د ځانه خلک مسلې کوي که نه چې مونځ سره به کوي او په هغه ټایم کې به کوي او دا به کوي هغه به کوي الله بندګانو د رسول الله وسلم د خولې نه واورئ د خلکو خبرې به وکړي فلیصلیها اذا ذکرها مونځ ته یېر شوی دی نو چې څه ټایم ورته یاد شه نه هغه ټایم دی وکړي څه ټایم چې یاد شه بس هغه ټایم دی وکړي دومره به وي چې بعضې وختونه شریعت کې حرام دي هغه د حدیثو نه معلوم دي چې نور راخېږي مونځ نه کېږي چې نور په تندي مونځ نه کېږي او چې نور پرېوځي نه مونځ نه کېږي دا 3 ټایمونه حرام دي جمعات کې د مازدیګر مونځ شوی دی او ستا د ماسپښین مونځ یېر دی نو خلقو خو د مازدیګر مونځ کړی دی او تا به هم کړي هغې بسې وکړه که نه مونږ ورته قضا وایو دا قضا مونځ دی دا هر وخت کېږي قضا مونځ هر وخت کېږي ما سوا د هغې 3 وختونو نه کوم چې مونږ وویل پای کې مکروه ده سجده لګول دا کیسې پیسې مه کوئ چې جي فرض مونځ شي امام وکړه ته ورپسې وکړه چې هغه نه یې کړي ته به نه کوې دا نه خبرې کوې مونځ تانه د دې عذر د وجې پاته دی نو فلیصلیها اذا ذکرها دا مونځ دی وکړي فلیصلی مونځ دی وکړي اذا ذکرها کله چې ورته دا ور یاد شي عمدہ حدیث تے په صحیح مسلم کې دا غي الفاظ داري چې من نسی صلاتن او نام عنها من نسی صلاتن د یو سړي نه مونځ یېر شوی دی او نام عنها یا اوده پاتې شو اوده پاتې شو ویښ نشه غریب کم چې ویښي د دې ذمه داري ګورئ په دې مونږ نه خلاصېږو چې زه خو ما مونځ وکړو تا خو مونځ وکړو خو دا بچي دی دې سره به څه کوې دې ته ور ډزوه تا ویښوه د دې وجه دا ده چې مونږ د خپلو بچو د خېټې ډکولو دپاره په سلوري لګیا یو ټول خو که هغه زموږ نه جهنم ته ځي نو مونږ ورته ګورو دا خو اولاد سره شفقت نه دی شفقت داره چې مونږ خپل اولاد د اور نه بچو د سهار مونځ چې څوک نه کوي جهنمي دا سستی مه کوئ بچې ویښ که اوازونه ورکه ته خپله ذمه داري وکړه د دنیا په کارونو کې مونږ په اولاد سختی کوو که نه کوو ستاسو بچي که یو ورځ بالفرض خشاک ونړي کار ونه کړي کور ته سره ونړي نو تاسو یې کور کې پرېږدئ کله ته ورله ورکوئ هېڅوک داسې اولاد ځان سره نه پرېږدي خو د مونځ تپوس نشته دی ولې مونږ مشرانو سره هم د مونځ د اهمیت څه قدر نشته ده دا غلطي ده ته ویښ کا که هغه بالغ وي ته خپله ذمه داري پوره کړه چې هغه بالغ دی ذمه داري دې په هغه ور واړوله اوس هغه پوه شوه د هغه کار پوه شو که پاسي پاتې سي که نه پاسي نه دی پاسي خدا ذمه داري دا څنګه چې مونږ دنیا کار پسې په زبردستۍ لیږو نو دارنګې د دین کار پسې او بالخصوص مونځ پسې په زبردستۍ لیږل پکار دی په دې کې به سختي کوو دې کې سختی نه کول ګناه ده دا مطلب نه چې تا ته کنځلې وکړه بدر د ووایه خو څه دوړه دبکه کوي خلک سوکې حالت والا ورکړي بعضې وکړه ګناه نه دی دا دینداری پیدا کول لی پای کې او د قرآن د حکم اتباع ده چې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ایمان والو خپل ځان او خپل بال بچ د اور نه بچ کړئ دا قرآن حکم دی د مونځ اهتمام هم کوئ
دا احکام دي ورپسې. او بیا د اور ذکر یې ملته کړی دی چې هغه اور د کوم نه چې مونږ تاسو یرو علیها ملائکة شداد، هغې باندې چې کم ملائک نگران دي هغه ډېر غلاظ دي، ډېر شداد دي، ډېر سخت دي، ته دې څو خلاصولی نه شي. که دنیا کې زمونږ بچی کوی ته غورځېږي نو مونږ ځان غورځو لیکن بچی نه پرېږدو. نو دا څنګه چل دی چې زمونږ اولاد هر سهار اور ته غورځېږي او مونږ وده یو؟ دا د مشرانو غلطي ده، دا تسلیم کړئ چې دا غلطي ده. او په دې کوشش کوئ خپل بال بچ، خپل انګیندې، خپل زامن، خپلې ښځې ټولې ویښوئ سر. دا د ویښو ذمه داري ده. په دې خلک بد ګڼي، ستا به زه ومنم چې پېشمني کې بیا پانه سره روژه کې پېشمني لري ټول خلک پاسوي، ولې چې روژه ده که نه. نو تا د ورځې د تکلیف اندازه خو شته دی چې کله یې خېټه خالي ده، لیکن تا ته دا پته نشته دی چې جهنم څومره سخت دی. دا اندازه نشته دی چاته چې د جهنم سزا څومره سخته ده. دا ظلم مه کوئ، اولاد سره دا ظلم مه کوئ. دا تر ډېرې مودې پورې تکلیفې دي ته، خو یو داسې وخت به راشي مونږ خپل پلار ته دعاګانې کوو. لکه هغه مونږ کې د تهجدو خوی اچولی دی، هر سهار به د هغه دا کار و چې سهار وختي به مونږ پاسولو، بس یو اواز کافي و. بیا او بیا هغې نه وروستو د الله فضل دی، کم ځای کې چې زه پاتې یم، که د شپې او که د ورځې، که میاشتې که کلونه، ما ته سهار د پاسېدو دپاره ټایم پیس ضرورت نه، زه هېڅ شی نه ټایم کوم ځان ته. او د الله په فضل ښه هغه ټایم کې وختي پاسم. بندګیري د انسان له تکلیف ورشي ځان له مسله. اګره کالج زه پکې وم، ماښام ملګرو سره تکلیف و چې څوک به م پاسوي، خبرې کولې ما یې څوک به پیدا شي تاسو به پاسوي پېشمني ته. نو سهار 2:45 بجې و ما پاسول ټول. یو ځل یې ما دی چې مولوي صاحب تا سره خو نه ټایم پیس شته، نه موبایل دا څنګه چل دی؟ ما یې دی کوم څه کار دی؟ دا د بچپني خوی دی. ماشوم له چې تا کم لاین ورکو دا به تر اخره پوري، او که تا بچی په دین راواړو دا بچی به تا د ټول عمر دعاګانې کوي. او چې تا د سهار لمونځ نه دی پاسولی دا خره به وي دا کوم چې ګرځي ته یې وینې، نه پلار پېژنې نه مور پېژنې. دې طرف ته توجه کوئ. دا ویښ کسان د دې دا ذمه داري ده، ځکه زمونږ لاندې دي، زمونږ د پاسه نه دي. سړی چې کوم دی الرجال قوامون علی النساء، خاوندان په کور کې دا د خپلو ښځو د پاسه دي. ښځه به پاسه مونځ له، لور به دې پاسه، اولاد به دې پاسه، ته منتظمه دی د کور، قوامن منتظم. امیر البیت هو الرجل، د کور مشر چې کوم دی دا د کور امیر دی، دا نور مامورین دی. دې طرف ته د الله نه ویریږئ، دې طرف ته توجه کوئ. دا غلطي 80% د مشرانو ده. دی خپل کشر ته رمانځه نه وایي، د دکاندارۍ تپوس ته کوي، د پیسې تپوس ته کوي، د کپړې تپوس ته کوي، د هر څه تپوس به کوي، لیکن دا تپوس به نه وي چې بچی دا مونځ کړی. دا شی لرې کړئ د ځان نه. تاسو ګورئ چې ستاسو کورونه د الله د برکتونو نه ډکېږي که نه ډکېږي. اصل چیز دغه دی. من نسیا صلاتن او نام عنها، حدیث دغه دی. څوک چې ودی د مانځه نه، چا چې مونځ هېر کو یا د هغې نه اوده پاتې شو، فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، نو د هغې کفاره څه ده؟ د هغې کفاره دا ده چې کله ورته یاد شي یا کله د مونځ نه راویښ شي سمدستي دې وکړي. دا 2 څیزونه یې شریعت کې د دې د وجې مونځ رستو کېدی شي، بل څه شی داسې نشته. قرآن مجید کې حکم لیکلی دی
چې که مسلمانان او غیر مسلم آپس کې جنگ کوي جهاد د مونځ ټیم شو د مونځ به رستو کولی شي؟ جواب دا دی چې نه، په جهاد کې به مونځ نشي رستو کولی. فوج به کم چې جنګېدونکي د هغې به دوه ګروپه شي، یو ګروپ به دشمن ته ودرېږي او یو ګروپ به امام پسې ودرېږي. امام به یو رکعت وکړي، مقتدیان به هم یو رکعت وکړي. خو چې کله امام دویم رکعت ته پاسېد نو دا مقتدیان به لاړ شي فوج ته به ودرېږي. دا مونځ دی، ګوره دا قرآن ښودلی دی، کیسې نه ده. هغې به دشمن ته ودرېږي او چا چې مونځ نه دی کړی هغې به راشي نو امام پسې به هغه دویم رکعت کې شرکت وکړي. نو چې امام سلام وګرځو نو دی به پاسي، دی خو دویم رکعت لاندې کړی دی، نو یو رکعت مونځ به وکړي، سلام به وګرځي، ځي به یعنې یو به امام سره وکړي، یو به ځان له وکړي. د جنگ په دوران کې څلور رکعتیز مونځ دوی چې د صلات الخوف وي. مونځ درته کمی شکل ولم بدلی لیکن رستو کول نشته د ټایم نه. غفلت د خلکو دا دی ما کړی دی، کړی دی غلط دی کړی. دا ستا د پلار مونځ دی که د الله مونځ دی؟ دا د الله مونځ دی چې هغه څه ویلي دي نو هغه شانتې وکړه. هغه یو ډله چې هغې مونځ نه یو رکعت کړی دی امام پسې تلي دی هلته کې، دا دومره تلل راتلل خپله اسلحه وړل پروا نه کوي، په دې مونځ نه خرابېږي. ولې الله ویلي دا هغه مونځ دی. او چې کله دا نور لړ شي او هغې ته ودرېدل نو هغې چې کوم خوامخې هغه یو رکعت دي وکړي، خپل مونځ دې پوره کړي. دا قرآن مجید حکم دی، مونځ هم نه دی. د خپل ټایم نه رستو کول مونځ دې باب کې عرب ډېر تیز دي ماشاءالله، هر څه به کېږي لیکن مونځ رستو کول دی په کتاب کې نشته. او زمونږ دا چې کوم دی خامخا مونځ به رستو کېږي، مونځ به رستو کېږي، قضا به شي، خپل ټایم به لري شي. قرآن مجید یو جمله ویلې ده، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. دا ډېره سخته جمله ده. مونځ په مسلمانانو فرض دی، کتابا موقوتا د هغې هغه وخت تعین الله کړی دی، ته به یې نه کوې. کم وخت کې به یې کوې نو هغه الله ښودلی دی. ته به دا نه کوې چې کله یې مخکې کوې کله یې وروستو کوې، کله یې قضا کوې او کله یې دوه ورځې پس کوې او کله یې گیا کومه نه کومې او دوکان نه فارغېږم نو کومې او دا چل کومه نو کومې. نه نه، د ټول نه مخکې مونځ. د مونځ دپاره قرآن حدیث کې دا قاعده شوه. دا حدیث مونږ ویل دوه پیش کړي دي، خو مونږ رستنی حدیث مخکې وویل د دې دپاره چې د هغې خبرې وضاحت وشي. سیدنا انس فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل من نسیا صلاتن، چا چې مونځ هېر کو فلیصلی اذا ذکرها، نو دا دې وکړي کله چې دا ورته یاد شو. چې کله ورته یاد شي فوراً وکړه مونځ، د مرګ پته نه لګي. د الله قرضدار یې پاتې شوی د ښه خبره نه. لا کفارة لها الا ذلک، دا یې کفاره نشته مګر دغه. او بیا د قرآن کریم آیت به ویل چې واقم الصلاة لذکری، او اهتمام د مانځه کوه. اقامت اهتمام ته وایي. اهتمام څه ته وایي؟ اهتمام دې ته وایي چې د یو څیز ته پوره تیار یې، هغې ته یې پوره تیاري کړي. مثلا ته بار ځې، موږ چې بار ځو نو موږ په خپل بیگ کې ځان سره سامان ږدو که نه، د خوراک د څښاک تر دې پورې چې د پرتوغا خچولو اډکې پکې هم کېږدو. دې ته اهتمام وایي. خو عجیبه ده چې کله مونږ سفر له ځو نو زمونږ ټایم ټیبل کې دا نه وي چې مونځ به کوم ځای کوم د ماسپښین، که نه وي پکې. د چا په سفر کې دا وي چې ماسپښین مونځ به فلانکي ځای ته رسول پکار وي. دا عدم اهتمام ده. اهتمام دا مطلب دی چې ته هر څه کارونه کوې نو اول دا ټارګېټ که ځان ته چې ماسپښین مونځ به کوم ځای کوم، مازدیګر مونځ به کوم ځای کوم. اهتمام د مونځ دی ته وایي چې ته هر وخت تیار یې.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه عادت شریفه دا و چې کله هغه پیشاب پاخانه وکړل فوري به یې اودس کو، فوري. او د هغې وجه دا وه چې د مونځ دپاره هر وخت تیار وي. اودس چې به یې وکړو فوري به یې 2 رکعتونه هم کول، هر اودس پسې به یې 2 رکعته کول. زمونږ خلک اودس پورې خان دي، مولا بادر ورته وایي. دا دومره بې دینه قوم دی زمونږ دا چې دې ته څه دین معلوم نه دی، الټا هغه دین پورې به خان دي چې سړی او مولا بادر نه مې ور وخت اودس کو. هغه سړی او مولا بادر و که نه رسول الله صلی وسلم بار وخت اودس کو، بار وخت اودس کو. او د هغې وجه دا فرمایله چې ما ته پته نه لګي چې زه کله مرم، څه وخت مرم. زمونږ نبي زمونږ نه څه شی پټ کړی نه دی. زمونږ د بچپنې نه والې تر دې عمره پورې نهایت سستی، بالکل د 2 پیسو نه دی. دیني لحاظ سره هېڅ روحانیت نشته مونږ کې. اهتمام د مونځ دې ته وایي چې سړی د مونځ د ټایم نه مخکې جومات ته ځي، 10 منټه 12 منټه 20 منټه مخکې ځي. په دې مونږ ډېر کوشش وکړو لیکن خلک رای راست باندې نه راځي. بار کې اصلي خبره د مولا خو لامبولي، بخل نه بخل د الله کار ده. مونږ خپله ذمہ داري ادا کوو. ممکن ده چا زړه کې الله رحم واچي په ځان باندې، په مونږ نه په ځان رحم وکړي. الګ ټایم ورکی مسجد لا چې له 7 منټه مخکې راځي. د مونځ اهتمام دې ته هم وایي چې ته تیار راشي، او د مونځ اهتمام دې ته هم وایي چې تا سره خپل د مونځ سامان برابر وي. ټوپی دې په سر وي، که څادر دې پکاري څادر د سره وي، جراوې مراوې پکاري چا در سره وي چې شوشکېږي نه، چې کله مونځ کومه چې تختم به جومات نه. اهتمام دې ته وایي چې مونځ کې ستا کوم څیزونه پکارېږي چې تا سره موجود وي او ته په یکسویۍ سره مونځ وکړې. دا اهتمام د لمانځه. واقم الصلاة، اهتمام د مانځه کوه، لذکري د دې معنی مبسوط کې لیکلی د امام سرخسی، لأني ذکرتها فی کل کتاب منزل. واقم الصلاة د مونځ اهتمام کوه، لذکري د وجې زما د یادولو نه مونځ له په هر آسماني کتاب کې. یعنی مونځ داسې عبادت دی چې هر آسماني کتاب کې د حکم و. دا د یهودیانو په دین کې مو، دا د نصاراو په دین کې مو، دا د مسلمانانو په دین کې هم دی. دا جدا چې خلک اوس هسې خوځېږي را خوځېږي هغې ته مونځ وایي. یهودیانو ګوره دیوارې ګریې سره بوجاړي کتاب او سرې پینټ شرټ یې جوړي را دي کې وایي عبادت کې هیټ میټ یې چولي سجدې نه لګوي. نور د هغې کتاب کې مونځ و، د نصاراو په کتابونو کې مونځ و. سیدنا آدم نه والې تر اخره پورې د ټولو انبیاء کرامو په دین کې مونځ ته دا بنیادي څیز دی. او دې ته به ځان نه وده کوو او د یېرېدلو اسباب به هم نه پیدا کوو. یېرېدلو سبب صحیح چې بانګ یې ویلي او ته وایې ورکه یو ساعت پس ځم، یو ساعت پس ځم. ستا تجربه به وي که نه، سهار چې بانګ وورې ته بړستن کې دننه یې ښه خوند کوي بړستن ګرمۍ. نو که ته 1 منټ یا 2 منټه سستي وکړې نه بیا را پاڅېدی شي مانځه له راتلی شي. دکه مسله که یو سړی وي چې ورکه اوس ځم، نو هغه اوس ځم دا مطلب چې دی 1 غنټه لیټ شو. او که نه دی بړستن لرې کي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې د شپې به سملاسته د هغه کپړې به بدلې وې، د شپې جامې به یې بدلې وې، او د سر نه به یې څه کپړه تاوله. د هغې کپړې فایده دا وي چې انسان که چېرته کې ناڅاپه بړستن د سر وباسي که نه نو دی یخني نه وایي. ځکه چې کمرې عمومي طور زمونږ یخي غربت دي که نه، کور کې مونږ هیټر نه شو لګولی ځان ته. دا سنتونه زده کړئ نو په تاسو بیماری کمې راځي. بیا چې وپاسېد نو لومبنی کار وی دا و چې مخ مبارک باندې وی لاس و.
د هغې فایده دا ده چې دی هغه ګرمي د خوب یا د بړستنې کمه شي او دی تیار شي دیتا د کمرې ماحول سره د وجود ومني. دا سنتونه دي، دا نه چاته معلوم دی نه څوک ښیي او که بالفرض چاته معلوم یا بیا اول نه کوي. یو غر سره بار رامنډه کړي، رامنډه کومه بار اول خپل وجود برابر ټیک ټاک کړه. لومبنی کار به د هغه دا و چې پابسېده نو کان یشو صفا بالسواک. د سهاران خو هلته کې شیطان کښېنوي که نه، دروازې شروع د نسوارو نه کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دروازې شروع د مسواک نه کوله. مسواک به ورسره و ابې خوله کې کېښود، لږ غوندې دوکاڼې به یې ومږل په یې به پوس خپل دوکاڼې دي، خپل دوکان نو سړي ډک راکه نه وځي. هغې نه وروسته بیا هغه نور څه کارونه کول، خو ټول نه مخکې به یې دغه کاروبار چې به راوته نو خوله کې به یې مسواک به یې بیا باتروم ته تلل اودس کول، دا وروستو څیزونه دي. بهرکیف د مونځ د قضایې دپاره یا د مونځ د وروسته کول لپاره شرعاً څه عذر نشته. دا وروستنی حدیث مونږ مخکې وو او انشاءالله وروستنی حدیث مخکنی حدیث په سبا کې خیر وایو لږ اوږد هم دی او په هغې کې څه عجیب و غریب مسایل هم دي. اقول قولي هذا استغفر الله.